بدان کې ادغام متقاربین در مخرج یا صفت بقلب اول بثانی است مگر به عارض و لبس حرفی به حرفی در یک کلمه مانع ادغام است. مخکې د دې صفاتو او د مخارجو د حروفونه ادغام تیر شوی او د متجانسینو او د هغې اقسام بیان شوي او امثال. چونکه د متقاربینو ادغام دا موقوف په معرفت د مخارجو او د صفاتو د حروفو باندې، ځکه چې دا قرب د یو حرف د بل حرف سره یا په مخرج کې وي او یا به په صفت کې. نو د دې وجې نه د مخارجو د پیژنګلونه او د هغې د صفاتو د پیژنګلونه وروستو ادغام د متقاربینو بیان کړو. وی فرمایل بدان کې پوه شه چې ادغام متقاربین در مخرج یا صفت، ادغام د متقاربینو چې دا متقاربین په مخرج کې وي یا متقاربین په صفت یو بل تقریب په صفت کې وي یا په مخرج کې وي، هغې طریقه څه ده؟ بقلب اول بثانی است. دا په بدلولو د اول باندې دی په ثانی، چې ته به اول حرف بدل کې په دویم باندې. متقاربین راغلل که نه، اوس امثله چې راشي نو زه تا ته د هغې وضاحت پکې کوم. متقاربین راشي لکه تا راشي او طوا راشي، تا راشي او طوا، نو ته به ورته دا اول حرف بدلې په طوا باندې. یا په باب افتعال کې څه امثله تا مخکې ویلي هم دي، دلته هم را روان دي، او په مراحه کې بدله هم چې کوم دی نو دا راځي. نو هلته کې به ته اولنی حرف په دویم باندې بدلې. طریقه او اصول خدا دي، دا خبره ذهن کې کېنوه چې اصول او وضع خدا سره چې اول حرف به بدل کې په ثانی باندې، د ثانی په شانتې به کې بیا به ادغام کې ثانی به نه بدلې، ثانی به نه بدلې الا بعارض، مگر به عارض. په عارض باندې خیر دی. که چرته داسې وه چې د اول حرف صفت غټو او د دې دویم حرف صفت وړوکی و، خیال کې راله، نو ته به دا وړوکي صفت والا په غټ بدلې، دا وړوکي صفت والا دا غټ به ځان ته راکاږي، دا غټ صفت والا دا به دغه ته ذکر کوي. ښه ولبس حرفین التباس د یو حرف د بل حرف سره در یک کلمه په یوه کلمه کې مانع ادغام است. که په دوو کلمو کې نو خیر دی، خو که په یوه کلمه کې تا ادغام کو او هغه چې کوم دی نو التباس راوسته د بل سره، نو بیا به نه کې نحو وطودن ووتدن، وطودن ووتدن. خیال وکړه خبرې ته، وطودن هینه دې کې چې کوم دی که چرته ته ادغام کې دا طوا په دال باندې بدله کې نو ودن به پکې وي. وطود وایي محکم سیز ته، او وتد وایي میخ ته، د دواړو به التباس راشي. ودن به د دواړو نه چې کوم دی نو جوړ شي، لہذا دې کې به ادغام نه کې. دا د ادغام د نه کولو مقام دی. او که چرته په دوو کلمو کې بیا ادغام کولی شي، لکه من لکه، من لکه، من لکه پکې وی که نه وی پکې، نون په لام کې مدغم کې قریب المخرج دی که نه، خو دا په دوو کلمو ولې دا لیکلی کېږي جدا جدا، دا جدا جدا. دا من به ځان له لیکلی کېږي او دا لکه دا به ځان له لیکلی کېږي، لہذا دلته کې به ادغام کې او التباس نه راځي، التباس نه راځي. پوه شوې؟ تلفظ کې به ملکه خلک به وایي دا ملکه یملک تملیک د بتفعیل دا گویا صیغه وویله، نه نه نه، هغه التباس به ستا د خولې نه قدر راځي، خو په لیکلو کې چې کوم دی به لیکلی کېږي من لکه. پوه شوې مطلب باندې؟ ښه جي.
وحرف حلقی و حرف حلقی که ازا ادخلست مدغم نشود حرف حلقی او حرف حلقی یعنی یو حرف حلقی په بل حرف حلقی که ازا ادخلست چاغه یو دا غبل نه ادخل وی مدغم نشود نه به مدغم کیږي ګوره حرف حلقی په حلق کې د درې مقامات جوړ کړیو کنه جوړ کړ درې مخارج یو اقصا د حلق یو وسط د حلق او یو چې کوم دی ادنا د حلق نو دا کوم چې سینې طرف ته دی ته ادخل وي او کوم چې د خولې طرف ته دی نو هغه ته اخرج ویل کېږي څه ویل کېږي اخرج ویل کېږي نو دې ته څه فرمایي چې حرف حلقي او بل حرف حلقي کې ازا ادخل است چې هغه د دې بل حرف حلقي نه ادخل دی دن نه دی مدغم نشود دا رستنه به په اول کې نه مدغم کېږي مگر ح در عین وها مگر ح په عین کې مدغم کېږي او ها په دې کې به مدغم کېږي بقلب هر دو بحا په بدلولو د دواړو باندې په ح باندې نحو اذبح عتودا اذبح عتودا نو دا عین دا ادخل دی او ح دا اخرج دی نو تبا دا مدغم کې دا دواړه حروف حلقیه دي خدا عین به ته په بدل کې په چا په ح باندې واذبح هذه اذبح هذه دا اذبح دا ح چې کوم دی دا اخرج دا او ها چې کوم دی ادخل دا نو دا ادخل به ته په اخرج باندې بدل کې ولی په دې ادغام کې تخفیف مقصد دی او چې تو ورته ادخل نه بدله اخرج ته په ادخل باندې بدله نو ثقل دی پیدا کړ حرف حلق ثقيل حروف حلقیه سری ثقيل چې څومره هغه د سینې طرف ته نږدې دي نو دغه زیات هغه کې ثقل دی او دی خوا چې دي نو هغه کې ثقل د هغې نه د هغې په نسبت باندې کم شي د هغې په نسبت باندې کم شي و مگر خا در غین او خی به مدغم کولی شي په غین کې لکه خی او غین خی لکه اسلخ غنمکا اسلخ غنمکا اسلخ د ګډي بيزینا سرمن وباسا اصلاح صلاح استو د څه ته ویل کېږي لاله سرمن اوخکلو ته ویل کېږي سروینا سرمن خلک وباسي کنه که سرمنی سره خوري سرمنی سره نه خوري دا خو صرف چې کم دینو دا د تیراوال چې کما دینو دا ګډه یا ګډ هغه داغه سرمن خوري خبره پوه چې ذبح کی کنه ګډ یا ګډه هغه ته میګه وي میګه چې ذبح کی نو بیا داغه دنه کولاو هغه دنه مالها او ما عليها تل کلمه یو صفای کی سوتره کی نو بیا چې کوم دی دا خپونه وي اور بلکی او دا دای په دې دغه نیولې په دې اور باندې دا د پاسه دا وړی نه ده هغه وړی کنه د ګړي وړ دا تی پاکه اوسېږي او تیرې چاړي راخري هغه اپاغې دې توږي دا سرمنو تک سپین راوخي دا ویخته دا وړی ته نه بیخي چې کم دی نو لري نو چې لري کی نو بیا کې سرمن وباسي دا سروینه سرمن وباسي نو دا دونه ټوکړي کی دونه ټوکړي کی بتاله چې کوم یو ټوکړه درته تاسو به چکه اخري نو مزیدار ډیر لذیذ وی خبره باندې پوه شوي خو موږ خلک نشو خوړلی دا غي ازمول ګرانی او ورپسې یو ګیلاس وبه وسکی بس پړپ بیا یې ختم کړي او که چا ته پکې حصہ میلاو نشي سره هغه مروري وای ما ته دا هغه ته پوسټکې وای مالې پوسټکې رانه کړو مې د خپل پوسټکې خورا کنه ناشنا خبرې هر وطن په مطلب پوه شي داسې ناشنا غرب غروب جوړي درز او خلک راجمع شوي یروره اوري برکړي اسمان سره لمبي خبرې کوي او دی ورته چې کوم دی دغه بیا په هغې کې واس کتینه وباسي او د اینه نه د اینه د اینې د دې زړه د دې نه تیکې جوړې کړي وړې نو په دې واسکه کې بند نو هغه په سیخ کې ورکي سیخ نه په اور باندې تودي کې سیخ په خینه اوري تودي کې ګرمي کې نو هغه ته پټي تکي وي هغه ته سوي
پټي کې نو خو د واس کې نه ډکې چې موږ یو خلونو وړه را سره اوچتې او هغوی داسې په خلپا باندې خوري چې څه وایم هغه دا وطن خلک دی هغه د هغې سره چې کوم دی عادت دي نو اصلح غنمک دا خا او غین دي سرمن وباسه د ګډې بیزې نه مثال په طور باندې ښه نو اصلح غنمک داسې پکې وایه ښه و ادغام ذوي مشفر او ممتنع دی ادغام د ذوي مشفر در متقارب و صفیریه در غیرش و تا در استفعال و الف و همزه ممتنع است دا ممتنع است د عبارت هر یو ټکی سره ولګېدې داسې ووایه و ادغام ذوي مشفر در متقارب ممتنع است کله دا ذوي مشفر دا ټکی دي چې دا کومې دلته لیکلي سواد دی واو دی یا ده خبره پوه شوې دا چې کوم دی ته ذوي مشفر ویلی کېږي او بل میم شین فا را دا ممتنع دي په متقاربو کې ځکه ممتنع دي چې یا لکه په دې ضواد کې د متقارب څوک دي د ضواد لکه یو طوا ده یو ضوا ده یو صواد دی دا حروف مستعلیه دي که نه حروف مستعلیه دي د دې حروف مستعلیه په دې استعلا کې دوی د یو بل متقارب دي نو دا ضواد به په د نورو متقاربو کې نه مدغم کېږي ځکه چې هغې کې که ډېر صفتونه دي خو په ضواد کې استطوالت دی دا یو صفت دی د ضواد دی که څه دی استطوالت دی او دا صفت په نورو کې نشته دا ضواد به پکې نه مدغم کېږي لالا هغه بل ټکی به چې کوم دی طوا یا ضوا هغه به په دې ضواد باندې بدلېږي او بیا به پکې ادغام کېږي په دې خبره پوه شوې ښه او واو او یا ثقل پیدا کوي واو یا څه کوي ثقل بله خبر راځي کې هوائیت دی دی کې هوائیت دی او میم کې چې کوم دی غنه د خیشوم نه ادا کېږي نو دا په بل چا کې نه مدغم کېږي بل څوک به په ده کې چې کوم دی نو مدغم کېږي ښه او شین کې تفشي ده د شین دی اواز ته تفشي ویلی کېږي دا د نورو حروفونه د خپل متقاربین شین او جیم او یا شین جیم او یا دا حروف متقارب دي که نه د ژبې د وسط او د حنوک اعلانه دا چې د کوم ویلي دي نو دا به هېری نه کړه دا به ذهن کې کښېنې دا د حروف د حنوک د ژبې د وسط او د حنوک اعلانه چې کوم دی نو ادا کېږي نو شین د یا او د جیم نه دا زیات چې کوم دی نو لوی حرف دی او فا کې تخفیف دی فا او میم او با دا شفوي دي دا څه دي شفوي دي نو فا کې تخفیف دی دا تخفیف چې کوم دی نو دا د نورو حروفو نه لوی دی او را کې تکرار دی دې ته حرف مکرر وي دې ته حرف مکرر وي ښه نو د دې سره ملګری لام دی که نه خیال کې راغله د را سره ملګری څوک دی لام دی مشابه دی ورسره هغه په دې کې نه مدغم کېږي وصفیریه در غیرش او حروف صفیریه چې هغه سواد او سین او زاده دا په نورو کې نه مدغم کېږي نور چې کوم د دې متقارب دي ځکه د دوی دا صفتونه دا صفیریت دا د نورو نه غټ دی وتا در استفعال او تیبه نه مدغم کېږي په باب استفعال کې د باب استفعال دا تی نه ده که چېرته داسې ټکی راغی دا به نه مدغم کېږي ښه هغې کې وجه دا ده چې دلته کې چې کوم دی د استفعال تی دی ده نو دا استفعال به د دې دا وزن به ختم شي د دې وزن چې کوم دی نو هغه د استفعال دا په کار دی ښه و الف و حمزه الف او حمزه دا په متقاربینو کې نه مدغم کېږي الف ځکه چې الف باندې حرکت نشي راتلی خیال کې راغله او حمزه باندې حرکت راتلی شي د مدغم کېدی شي خو چې دی مشدد الوضع کوم ځای کې حمزه مشدد الوضع راغلی لکه سأل یسأل تسئیل بیا دقل ته به ادغام کې خو د دې نه علاوه که حمزتین جمع شو یا حمزتین نو متقاربینو نو ته به چې کوم دی نو په دې کې ځکه چې د هغې دپاره به بله قاعده متوج شي لکه د حمزتینو قاعده دې ویلې وه که نه نو دلته خو به حمزتین نه ځکه بیا خو د متجانسین شو خو د حمزې سره به چې کوم دی نو بل حرف راځي حرف حلق حمزه د حروف حلقیو نه ده که نه نو دا به نه مدغم کېږي ځکه د هغې دپاره یوه بله قاعده د تخفیف موجوده وي پوه شو مطلب باندې ممتنع است صحیح دي ادغامها وعين
در ها صحیح دی ادغام د ها او د عین په ها کې چې دا ها په ها کې مدغم کې خدا خبره وسره ضروری ده چې وحا در هر دو بقلب آبحه او د ها ادغام بکې په دې دواړو کې په ها او په عین کې بقلب هر دو په بدلولو د دواړو باندې په ها سره دا ها او دا عین دا به ته په ها بدل کې نو ادغام به چې کم دی نو کې په خبره باندې پوه شوي ځکه په دې کې دا ها چې کم دی دا ادخل دی او دا عین د اغینا او ها د ټولو نه اخرج ده نو په دې اخرج باندې به چې کم دی بدل کې چې دا تخفیف پکې چې کم دی نو پیدا شي لکه خلک یو مثال ذکر کوي اجبه حرامیا اجبه دا د امر صيغه ده اجبه په تندي باندې وها اجبه جبهه څه ته وایي دا تندي ته ویل کېږي جبهه چاته وایي تندي ته اجبه دا دې امر جوړ کړو دا یې څه جوړ کړو امر اجبه په تندي باندې وها حرامیا دغه حرامي رذیل بچي خبره باندې پوه شوې ها اجبه نو دلته به ته ولګې دا ها به ورته په ها بدله کړي اجبه حرامیا به ووایې ځکه ها دا ادخل دی او ها دا اخرج دی په خبره پوه شوې یا خلک وایي ارفع حاتما ارفع حاتما حاتم لوچته مرتبه ورکه اوچته که په کرسۍ باندې کېنوه په خبره پوه شوې نو دا عین د حانه بعضې علما وایي عین او ح دا د دواړه د یو خو لږ غوندې فرق پکې شته عین ادخل دی او ح چې کوم دی اخرج ده نو ارفع حاتما ارفع حاتما عین به ورته په ح باندې بدل کړي دارنګې دا نور هم دي دا په ح باندې ورته بدلې مثال مې ته دغه وویښه وجیم در شین وبا در میم وفا ومیان غین وغیره او دارنګې جیم دا به مدغم کولی شي په شین کې جیم با دا دواړه قریب المخرج دي د یو صفت نه ادا یو صفت دی هوایی دي اوس دلته کې ته دا جیم په شین کې مدغم کې نو دا جیم به ورته په شین بدلې ځکه تا ته ویلي که نه بقلب اول بثاني چې دا اول به په ثاني بد اخرج شطأه اخرج شطأه نو جیم او شین راله که نه جیم اول دی نو دا جیم چې کوم دی په شین بدل کا اخرج شطأه وایا اخرج شطأه پوه شو مطلب باندې وبا در میم او بی په میم کې مدغم کولی شي ارکم معنا یا بنی ارکم معنا ارکب معنا مونږ سره په دې کشتۍ کې راسور شه ارکب نو دلته با په میم کې مدغم شوله میم دا چې کوم دی نو د با او د میم مخرج خو یو دی شفوي دي دواړه خو په میم کې چې کوم دی د خیشوم اواز د پوزې اواز راځي لہذا با به بدلېخه ارکم معنا او دارنګې په فا کې اضرب فلانا دا به ځان له مثال جوړ کړي اضرب نو اضرب فلانا به وي با به پکې ختم شي با به په فا کې مدغم شي ومیان غین وخا په مابین د غین او د خا مطلب دا چې غین په خا او خا په غین باندې بدل ځکه دا دواړه اخرج دي غین او خا دواړه اخرج دي نو ته وایي بلغ خلیلی بلغ نو بلغ خلیلی غین په خا کې مدغم که اصلح غنمی اصلح غنمی خا په غین کې مدغم کولی شي یعنی دا دواړه یو شانتي دي نو چې ته کم په کم کې مدغم کې خو طریقه بدای چې که خا په غین کې مدغم کې نو خا به مقدمي نو په غین به بدل کی او که غین په خا کې مدغم کې نو غین به مقدمي نو په خا باندې به بدل کې نو ادغام په پکې وکي په دې خبره پوه شئ خالي ومیان قاف وکاف فما بین د قاف او د کاف کې قاف او کاف یو بل کې علم نخلقکم علم
نخلقکم اوس به داسې نه ویلی کېږي ګورې دا خو زه تاسو ته صرف اظهار د قاف او د کاف کوم الم نخلقکم الم نخلقکم ښه او یا چې کاف په قاف کې بدلې ذالک قال ذالک قال ذالک قال دا بعضې امثله مونږ د ځانه جوړ کړي دي د دې دپاره چې هغه صرف هغه مثال قدرې راشي په خبره باندې ښه ومیان طوا و ضوا و دال و ذال و تا و ثا او په ادغام به کولی شي په مابین د طوا ضوا دال ذال تا ثا و هر شش در سواد او دا شپږ واړه به مدغم کولی شي دا په سواد کې و ذا و سین او په سی او په سین کې و درمیانې هر سی او په مابین د دریو واړو کې د سواد او د ذا او د سین د دې په منځ کې چې کم دی نو دا به کولی شي وتای افتعال نو طوا او ضوا دا چې بدلیږي اوس په دې باب افتعال کې به دا امثله د په خپله باندې راشي امثله په خپله په دې باب افتعال کې راشي په خبره باندې پوه شي وتای افتعال بعد حروف مطبقه طوا ګرځد تی د افتعال پس د حروف مطبقهونه دا به په طوا باندې وګرځي حروف مطبقه دا کومه دي هلکه دغه مخکې چې تیر شو طوا ضوا صاد ضاد دا حروف مستعلیه مطبقه دي نو کتی د افتعال دا پس د حروف مطبقه و نراله په خبره پوه شوې په ځای د فی د باب افتعال باندې حروف مطبقه راغلي پس ادغام صاد و ضاد جایز است نو ادغام د صاد او د ضاد جایز دی بقلب طوا په بدلولو د طوا باندې په جنس ما قبل په جنس ما قبل باندې و ادغام طوا او ادغام د طوا نو واجب دی و ادغام ضوا جایز او ادغام د ضوا چې کوم دی جایز دی بقلب طوا به په بدلولو د طوی باندې په دغه زوی سره و بعکس او د دې په عکس باندې داسې وکړه چې ته امثله ځان له اوس د دې نه جوړ کړه امثله به داسې جوړې چې په ځای د فی د باب افتعال باندې سواد راغلی دی څه راغلی دی نو څنګه به ووې اول مجرد جوړ کړه اول څه صرفه دا نقل که باب افتعال کړه نو اس طرفه شو یا صبره یا څه ویلی دی صبره په عامو کتابونو کې صبره مثال ویلی دی چې صبره ویلی دی نو نقل کړه باب افتعال ته نو اس صبره اس پر سواد کی استعلا ده او تا کې انخفاض دی لہذا ته به دا تا بدل کی په داسې حرف به بدل کی چې مناسبت د دې تا سره هم وي او مناسبت د سواد سره هم وي هغه نه ده مګر طوا ده د طوا او د تا مخرج یو دی او د طوا او د سواد صفت یو دی نو اس طوا بارا اس نو یو صورت پکې دا چې په دې حال پرې یو صورت پکې دا دی اس طوا بارا فکی ادغام وکړه دویم صورت پکې دا دی چې دا طوا ورته په سواد بدله کړه سواد به په طوا نه بدلي ځکه چې د سواد دا هغه عارض دی چې راغی مګر به عارض مګر اوس سواد مقدم دی په کار خدا ده چې ستا د قاعدې مطابق دا سواد بدل کې په طوا باندې طوا نه کې بدل ما په دې خبره پوهېږي خو دلته کې عارض راغی هغه دا دی چې د سواد صفت غټ دی او د طوا صفت وړوکی دی د هغې په نسبت باندې هغې کې سفیریت دی نو طوا به په سواد بدله کړي بیا به ادغام وکړي نو اصوابره به پکې ووایي خو اتوبره پکې نه شي وی دا مراحه کې دا تفصیل سره روان دي انشاءالله بل مثال یې ووایه چې په دې د فاد باب افتعال باندې ضاد راغلي لکه ضربه نقل دی که باب افتعال ته نو اض ترابه داسې څوک نه وایي دا خو پکې موږ سمه قلقله کوو خو صرف دې دپاره کوو چې تا ته دا واضحه شي چې دا ضاد دی او دا تا ده نو دا تا او ضاد دا داسې مقام کې راغلی چې اوس هغې کې یو کې استعلا اطباق دی بلکې چې کوم دی انخفاض دی نو دا استفال دی پکې نو دا نشي ویلی نو چې نشي ویلی نو دا تا به ورته په طوا باندې بدله کړي ځکه د طوا او د ضاد په خپل منځ کې په استعلا اطباق کې مناسبت او مشابهت دی او په دې بل مرا کې د طوا او د تا په منځ کې په مخرج کې لہذا اض طوارابه داسې ووایي نو که داسې دي وي ټیک دی
په خبره پوه شوې او که نه وی چې نه بدلو مې نو دا طوا به ورته په دوات باندې بدلې په دې وجه باندې چې په دوات کې استطوالت دی نو بیا به اضطرب پکې وي څه پکې وي خو اضطرب پکې نشي ویلی ښه دا خو او چې طوا راغلي یا زوا راغلي هغه خو واضح دی لکه ظلمه نقل لکه اضطلمه اضطلمه تا او ته په طوا بدله کړه اضطلمه وایه په دې خپل حالې پرېږده یا دا طوا ورته په زوا بدل کړه نو اضطلمه وایه یا ورته دا زوا نو اضطلمه وایه دې کې درې واړه ویلی شي فکې ادغام د طوا په زوا کې او ادغام د زوا په طوا کې دواړه ویلی شي درې واړه ویلی شي ښه او چې په ځای د فا د ابتعال طوا راغلي لکه طلبه څه نقل یې کړه طلبه نو بلاتې به ورته په طوی بدله کړي ادغام به وکړي طلبه دې کې فقط ادغام الطوا فی الطوا دی نور څه پکې نشته ښه وبعکس وبعد دال وذال وذا دال شود او کچرته دا فی د باب افتعال په ځای د دال راشي دزي نو دال شود دغه تی د افتعال به ته کوم نه نو په دال باندې بدل شي پس ادغام دال واجب است و دال جائز ادغام لکه په ځای د تی د باب فی د باب افتعال باندې دال راغی لکه مثال دانه یدین دانه نو من نقل کباب افتعال ته نو اد تانا دا تی به ورته په دال بدل کې په بل نه بدلیږي ادغام به وکړي اد دانه بشي بیا که په ځای د فی د باب افتعال باندې چې کوم دی نو هغه دال راغلی لکه ذکر یذکرو نقل د کباب اذ تاکارا نو دا تاو ته په دال باندې بدل کړه نو اذ داکارا دقه سیوایه ام ټیک دی فکې ادغام او که دا دال ورته په دال بدل نو اذ ذکر پکې وایه ځکه د دواړو مخرج او صفت یو شانتی دی او یا بالعکس وکړه دا ذال په دال بدل کړه اذ ذکر پکې قرآن شریف کې داسې مستعمل دی وذکر بعد امه وذکر فهل من مدکر شته که نه ښه وګوره ورته بیا که په ځای د فاظ باب افتعال زا راغلې وه لکه زانه یزینو نقل لکه باب افتعال ته نو اذ تانه شو اذ تانه نو دا تی به ورته په دال باندې به اذ دانه بشي نو داسې هم ویلی شي او داسې هم ویلی شي چې دا دال ورته په زی باندې بدل کړي اذ زانه ښه دا دواړه او چې دغه څه شو ښه پس ادغام دال واجب است و ذال جایز او د ادغام د ذال جایز دی په قلب بدل په بدلول د هغې باندې په دال باندې و بعکس او بعکس وزای هم په قلب دال ما او زی چې راشي دا به هم په بدلولو د دال باندې په هغې دا کوم امثله چې ما ته ته وي هغه دې ځای پورې وشو ښه و بعد ثا او پس چې کومه دی نو د ثا نه روا کې ثا شود روا ده چې په ثا باندې بدل شي یعنی په ځای د فی د باب افتعال باندې څه راشي لکه سا راشي نو لکه ساره یسیرو خونبها اغستلو ته ویلی کېږي نقل د کباب افتعال ته نو استاره شو تا او سا په ټولو صفتونو او په مخرج کې یو بل سره انتهایی قرب لري نو دا تا ورته په سا بدل کړي استاره وایه یا د دې بالعکس وکړه دا سا ورته په تا بدل کړي اتاره وایه عرب په عامو خبرو کې چې کوم دی د سا په ځای باندې تا استعمالوي خبره پوه شي چې ثلاثه وي نو ثلاثه وي قرآن شریف کې د امامان صحیح وي او د عوام اکثر ګډوډ وي خاجي یا عکس یا به عکس وکړي فالادغام بیا پکې ادغام دی ساده پتا بدل ساده پتا والسمع والشبه شاذ السمع والشبه شاذ دي څه مطلب چې په ځای د فی د باب افتعال سین او شین راشي لکه سمع نقل د باب افتعال استمع نو تا دی ورته په سین باندې بدل کړه سین حالانکه په کار دا و چې تا دی ورته په طوا بدل کړی وي دلته په دا په سین بدل کړی وي ادغام کړی استمع ویلی دي استمع او اشتبه ویلی دي وقیله چا ویلی دي سا وزا نه وقبل ثا
او مخکې د ثانه چې راشي دا تی د باب افتعال، یعنی په ځای د عین د باب افتعال دا حروف راشي. دا 9 حروف دي: ثا، ذا، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، طا او ضا. نو روا کې به ما بعد بدل شوت فیدغمو، نو روا دي چې په ما بعد باندې بدل شي بیا پکې ادغام وشي. لکه ګوره یو مثال ته خیال کوه. ثا چې په ځای د عین د باب افتعال مخکې کومه قاعده وه؟ په ځای د فا د باب افتعال باندې. د هغې امثله تا ووي، په خبره باندې پوه شوې. او بل کتاب کې را روان دي وار مه خطا کوه، هلته د صفاتي نو ذهن کې به د هغه چې کوم دی نو کېني په مسله باندې پوه شوې. هغه یو ملا وتښتېد وي، ځکه وتښتېدم خو هغه یوه صیغه ده خاصوامه وی، دا ضروره په شافیه کې مو وي، دا دې په فصول اکبري کې مو وي، دا دې په کوم دی په علم الصیغه کې مو وي، او دا دې په مراحه کې مو وي. نو یې تېښتې له راوستو صیغه یوه ده او پوستکی یې پرې وښکه. نو ما وی چې دوره وایي دی ده دوره څه وایي؟ بیا خو ته دا تکرار مه کوه، هلته استاد د سبق ویلی که نه، نو د مرۍ نه ونیسي هلکه کښېنه خالصه ما ته تکرار وکړه، نو تکرار وکړو. په خبره وایي چې تکرار وکړي وشا بیا یې وکړه. چا به بیا ته وایي چې موټې پرې خرڅ کړي دي. زما یو ملګری دی د سبق ملګری مې دی، خو هغه وایي دا زما استاد دی او دی استاد کړم، دی استاد د سمیع الرحمن مولوي ډېر قابل سړی دی، اوس تبلیغي دی، ډېر جوخ تبلیغي دی. په تبلیغ کې چې کوم دی نو کال مو لګو او بلا قصې قطارې پکې وکړو، افغانستان ته پکې تللی. خبره پوه شوې. زما د سبق د ابتدا نه د نحو میر او د میزان دا هغه وخت ملګری. نو مونږ خو د مولیانو بچي وو، خبره پوه شوې، د مولیانو بچي خو صحابیاقي، هغه خو چې کوم دی نو د سبق هم دونه پروا نه ساتي، او څه چې کوم دی نو د مولا په بچي پورې علم اسې نه خري. نو چې مونږ به سبق ووي که نه نو بس زه به را روان شوم، چې را روان به شوم هغه به کلک به دې مټ ونیو. ابزولي لږ غوندې په زما نه په عمر کې کشي، خو سړی مضبوط دی که نه، زه به یې دې مټ کېنه ځکه ته څه کوې ما ته سبق واړوه. بیا خبره پوه شو. نو سبق به مو ته واړو چې یو وینا وساته بیا واړو. خبره پوه شوې. لکه د موټو په غلا کې چې نیولی یم، یاره به 2-3 پیرې به مې ته سبق واړو، مې بس دی وایي بس دی ځه اوس. نو بیا خلکو ته ویې دا زما استاد، مې دروغ مه وایه، په تکرار باندې څوک نه استاد کېږي. وایي کېږي او که نه کېږي خو ته زما استاد یې. خو خیر به هر حال نه کېد. بیا راغی چې راغی دلته ویې ما له د حدیثو اجازت راغله. زما استاد سند خو یو دی یاره، وی هغه جدا خبر ده، خو ما له حدیثو اجازت راغله. هلکه وی قاصد ته ورشه بخاري شریف راوړه، بخاري شریف راوړو، کتاب یې کولاو کړ. وی زه یې وایم که ته راته وایې. زوره سړی عجزي دې ته ویلی کېږي، انکساري دې ته ویلی کېږي. په خبره باندې پوه شي. نو هغه د حدیثو بخاري شریف اول حدیث یې ووی او ما ورته مو ووی، نو بس حدیث یې ځای وی شابه سند را نو سند مې ولول. وی اوس مې استاد شوې که نه شوې؟ وی نو ما وی چې ټکی دې وویل استاد شوې، استاد شوم. نو خو زما استاد منځ کې استاد ته خو زما نه غټ مولا یم. هغه وی نه، وی تا وی چې ته دروغ وایې، ته زه ستا شاګرد نه یم او ته زما استاد. خبره باندې پوه شوې. دا تا وی ته دروغ وایې، اوس رښتیا شوه که نه شوله؟ نه ځه. نو ما چې سوچ کو که نه د هغه دې کردار مې دکې څونه عاجزي ده، دکې څومره انکساري موجوده ده. لکه دې خبر ته سوچ وکړه که نه چې یو سړی په خپله غټ غټ کتابونه حدیثو پورې ورسي، هغه بل ته وایي چې ته ما ته دا ټکې ووایه چې ته زما استاد شي او ته ما له په حدیثو کې اجازت راکړه. یو بل ملا ورسره راغلی او کشر دا مطلب چې هغه له ګیله توره وه، پوه شوې. نو هغه وایي چې اوس معلم اجازت راکړه. نو مې ته هم حدیث ووایه، زما د باندې څه خبره پوه شوې. خبره مې څه پورې کوله پته نه لګي چې دغه یو ټکی دی هلکه وایي بس صیغې ده او صیغه ده او صیغه ده او صیغه ده او خصومه ده او پلانې دی او ډنګرې دی او اقتداره ده او دغه یوې صیغې را مازده خراب کړه، بس سره د زلزلې چې کوم دی نو فر فی الرباب اختیار کړو پورته ناتې په نیمه کې پرېښوده او لاړ چې کوم دی نو دا ډېر زوړ شاګرد دی، خوار شوی حد درجه قابل، خدای ولې یو ذهانت ورکړی دی حد درجه. دلته سادسه کسه کله موږ سره وکړه، دا
اوله دلته وو نو دا شکل په ثالثه کې نو دومره قابل دی چې حد تمام دی دا ناتونه ماتونه چې وي دا د چانه واوري بس حق بیا وي چانه واوري کنه نو د عبد الله صاحب ناتونه ډېر مزیدار وي ښه خفه شوي ښه ته خفه شي نو چا به څه وکړي پوه شي مطلب باندې اوس مې درته خبره کوله چې دا مخکې تا ته کوم امثله ووي نو هغه حروف درته یاد کړي چې په ځای د فی د باب افتعال راغلي چا نو تی به ورته داسې کوي او تی به ورته داسې کوي ویلي دي نو ما تا ته په بل کتاب کې ویلي چې دا تی د باب افتعال به ورته په مناسب حرف بدل کړي نو د مناسب به درته بیا وضاحت وکړو چې د هغې مناسبت د دې تی سره هم وي او په دې ځای د فی چې کوم ټکی راغلی د هغې سره مناسبت وي په دې خبره پوه شئ اوس درته بله خبره کوي چې په ځای د عین د باب افتعال چا د عین د باب افتعال دا ټکي راغلي چې دا دلته یې لیکلي خبره پوه شوې اتصدرره سشت زوت زوي خبره پوه شوې دا به کوم ځای کې راشي مراحه کوم ځای کې به راشي مراحه خبره باندې پوه شوې نو اوس لکه ګوره چې په ځای د عین باندې سا راغلي نو لکه نصارى 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 سا نصارى نقل كباب افتعال تنسبت جورشي انتصارى ان نوز بدا سنكي كتاب ورتفتا بدلنا بدا نيغ پنيغ دا تاب ورتفتا باني بدلك ادغام بيوكي او ددي تا دا حركت بما قبل تنقل كما قبل فا كلمه لكنا دلته غنون دی کنه نو هغه ته نقل ک نو انف سره شو څه شو نو دې حمزه ضرورت پاتې نشو نف سره شو الکه وې دا خو ارتباط راغی د باب تفعیل سره و امرامه دغه په خصمه کې تر ټولې مسالې حل کو دا د التباس او د پلان او د ډینګ مسالې ته په یو ټکی نو چې په یو ټکی کې مې ته حل کړي دا نور ټکی خو هغه څه لا خو نه کنه زونه خو سواله کنه په خبره بیا یو صيغه اړه راړي تختله د پیراوس پوه شي خالي په زید د چې زار راغلي په زید لکه عزله يعزلو عزله يعزلو عزلة تراغلي خبره پوه شي جداوالي ته ویل کیږي عازل جدا ته یو عازل دی ښه یو څه عازل ملامت کوونکی ته ویل خبره پوه شي خجي نو دا غدي زاد ښه اعتزال معتزله هغه ته معتزله ځکوي چې هغه د اهل سنت والجماعت د عقیدینه اخواشي خبره پوه شوې مړی ناوري او مړی اوري او دا خبره لکه اوس چې دغه کوي دا نور خلک کوي نه د دې زمانه معتزله نمونه بدلیږي ښه نمونه بدلیږي نور عقاید شته هغه نوم د معتزله نشته دی او نور چې کوم دی عقاید په دې چې د معتزله کوم دي هغه اوس چې کوم دی موجود دي تاسو دغه مناظرین خبري اورېدلې دي کوم چې مناظرین دي مناظرې کوي کنه نو هغه خبره وي دغه خلک معتزله لري دغه خلک معتزله لري په خبره باندې پوه شي دي کې دا خبره انکار حدیث پکې راغلی دی په خبره باندې پوه شي او دا اوس په تراو پورې نښتي دي څه پورې تراو پورې نښتي دي چې تراوی چې کوم بیانو الکه دا د سره اولی وی چې اته رکعات دي اوس وی د سره شتنه تراوی په کې اړو شتنه پوه شي په خدای پاک په دیوبندیانو کې دغه نور دوبندیان دي ګوره نور څه دي دوبندیان دي په دیوبندیانو کې الله دې کرا ځوانان پیدا کړي دي خبره پوه شوې داسې کرا چې هغې ورته چې کوم دی نو د کتاب د منځه اوس مصیبت دا دی چې هر سړی پوزه توره کې وایي زه انګر یم پوزه توره کې زه شی یم انګر نه په پوزه تورولو باندې انګرتوب نه راځي که نه ډېره خواري به غواړي دی وایي بس ما بخاري ووینو هلکه بخاري ته اهل بخاري که څه شي بخاري کې خو یو څو احادیث راغلي دي د پیغمبر علیه السلام د مکرراتو نه علاوه ولکه احادیث دي څه دپاره 7,53,000 احادیث چې کوم دی دي او په بخاري شریف کې سره د مکرراتو نه 9,000
او بغیر د مکرراتو نه 4000 څخه پاسه دي نو نور کتابونه نشته دا نور کتابونه څه لپاره دي هغه کې حدیث نه دي ابا نه مانی بیا خو د پیغمبر دا منکر حدیث ته نور کتابونو کې تراویم شته شلم شته او نبی علیہ السلام هم کړي صحابه هم کړي وغیرہ وغیرہ دا پوری ختی دا خلک اوسه نو هغه خیر دی هغه د نر زامن دی هغه د سکی چې برابر نو اعتزاله نو تبل سو کې دا تاب ورته په زابانی بدل کې نو اعزل بشي حمزه ته درکه عزله ها دال چې راشي نو لکه اهتدا هدا يهدي اهتدا نو تیبه په دال باندې اهدا به وي دا حمزه کې لرکه کلندر کې فعل حال مذر کول الته به الته فیض يقول دي خبر پوښي ها ذال لك عذر يعذر عذر يعذر عذر بهانه خیال کراله نو نقل کنو اعتذر نو تی په ذال بدل اعذر پکې وایا سین چراشی لکه اقتصام نو تی په سین نو اقسم پکې وایا شین چراشی لکه انتشر انشر پکې وایا صواد چراشی لکه اختصم اخصم پکې وایا ضاد چراشی لکه اعتضد اعضب پکې وایا او چې دال راشي طوا راشي لکه احتطب نو احطب پکې وایا احتطب خشاک را غونډول حطب خشاک ته ویل کېږي ضوا چې راشي لکه نظوره نو انتظوره انظوره چې کوم دی نو پکې وایا دا خو امثله شو څه شو اوس په دې کې خبر راغله وروا کې بما بعد بدل شو دروازي ما بعد باندې بدل شي فیدغم نو ادغام به پکې وشي نحو خصم یو مثال درته په کتاب کې ذکر کړ دا نور مثالونه دای په حاشیه کې ذکر کړی دي خبر باندې پوه شئ تاسو مشکل نه دي ما ته زر ذکر وي چې په دې کتاب کې درته چې کوم دی په حاشیه کې دي کنه یو ټکی راخله کنه دا غینه باب افتعال جوړو یو ټکی راخله چې مثال پته وره لکه دال په کوم ځای کې راغلی په اول کې په ځای د فی د باب افتعال راغلی دا چې کوم دی نو بدله واخه بیا راشه فیدغم و ادغام نحو خصم و خصم دا ټکی شو په دې کې درته هغه ټولې خبرې را جمع کړي خصامه یخصمو خصومتن کې راغلی دی چا سره بحث مباحثه کول جګړه کول موږ ته جګړه وایو بحث مباحثه خبره باندې پوه شئ خاجي دا نقل کباب افتعال ته نو اختصام شو دا تابه بدله کې په صواد باندې چې په صواد دی بدله کړه نو د دې صواد د اولنې صواد چې دی د دې د حرکت دا به نقل کې خا ده ځکه هغه ساکنه وکنه نو چې نقل لیک نو اخصم بشي څه بشي اوس دا حمزه علماوی ضرورت پاتې نشي ولی ځکه دا خو د وصل د پاره راغلی و تلفظ د پاره اوس خاص کوم دی متحرکه شو نو خصم پکې و حمزه ته لرګه څه پکې و چې خصم دې پکې وي ودا خو التباس راغی باب تبعیض سره خصم یخصم تقسیم التباس راغی نو چې التباس راغی نو خیر دې په دې خا کې کسره وایا خصم په دې سو وایا خصم وایا خصم په دې سو وایا خصم بس خبره ختم شو التباس چې کوم نو ختم شو او بعض علماء نه حمزه باندې لرګي حمزه با یي د دې خا د حرکت عارضی دی د خا اصل چې کوم دی نو هغه سکون دی لہذا اخصم په خپل حال باندې وایا خا دا خو یو ويتبعهما يخصمو وخصم فتحا وكسرا او تابعداري کوي د دې خصمه او د خصمه يخصمو مضارع سو کې تابعداري کوي مضارع يخصمو يخصم يختصمو نو تا په صوت بدل کړو حرکت ما قبل تنه نو يخصمو شي کنه يختصمو ده يخصمو وشي اوس دا بیا د باب تفعیل د مضارع سره التباس راغی لہذا تبولګي دغه د خاله حرکت فتحي دا په کسری کې نو يخصمو په کې وي ښا په دې کې په ظاهر کې یو اعتراض واردېږي چې په دې خاله کسره ویله په مضارع کې خصوصا نو انتقال چې کوم دی د خا د کسرینا د صواب ضمیر یخص د
دوه کسرې به او بیا به میم باندې ضمه یخصمو به وي خیر دی دا عارضي دي څه دي عارضي دي عوارض اعتبار نشته فتحا وکسرا وجاء ايضا مخصم راغلی دی مخصمون بضم الخاء ګوره اسم فاعل په درې طریقې راغلی مختصمون دی نو د تینه د حرکت نقل کنو مخصمون شو او یا مخصمون پکې وایا یا هغه دغلته خو التباس دا ثقل راځي د میم د ضمینا د خېته چې کوم دې کسرې ته انتقال کې نو مخصمون و نو دا ثقيل دي لہذا په دې خا باندې مسمى وایا مخصمون دا نظائر تا ته په دلوون او دلیون او په دې کې راغلي کې راغلي هغه کې چې کوم دی لکه وو دی په یې بدل ک د ما قبل ضمه دی په کسرې بدل ک نو دلیون شو هغه انتقال د زمينه کسرې ته وي د دال د ضمم په کسرې بدل ک دې ته نظائر وي خبر باندې پوښي دا نظیر دی مثال نه دی مثال باندې وي چې د دې د قبيله نه وي د دې د مثل نه وي د مثل نه لہذا دا نظیر دی نو مطلب دا چې د میم دا ضمه دا به کوم دی هم نو مخصمون به کې وي ښا بضم الخاء لضم الميم د وجد ضمي د ميمنا والمصدر خصام مصدر خصام راضي خصام راضي اخصام راضي اخصام صلور قسم مصدر راضي اصل د مصدر راواله اختصام تاخذ بدل ک په سواد باندې او د تی دا حرکت دا خيط نقل کا نو اخصام وای سو وای په دې خپل حالي پریدا خل کراله الک داخل الکسری پر لپس رالی نو خیبانی فتحو اخصام وای اخصام یا خصام او خصام وای وای زکه چې دلته التباس نشته زکه چې دلته التباس چې کوم نه نشته ښا و اثبات الهمزه طريق ضعيف شاذ اثبات همزه دا یو طریقه خلق ذکر کوي خدا ضعیف او شاذ دي خلاف القياس دي دا په دې مصدر کې هم او په نور مقاماتو کې هم راځي خو په ماضي کې چې کوم دی وي د همزه ذکر کول خیر دی ښا وهم توني تای تفاعل او تفاعل دارنګي بدلولې بشي په د تفاعل او تفاعل با اجتلاب همزه وصل په داخلولو د همزه وصلی باندې در مصدر په مصدر کې او ماضی او په ماضی کې و امر او په امر کې نه هو دغه حروف یادې دا حروف نه دي د ثانه شروع شو تا ذا دال دال د توا ضوا پوری دا حروف چې په ځای د تی د باب تفاعل راشي د چا تفاعل دا د تی د باب تفاعل دو بابونه تفاعل او تفاعل د دې په ځای باندې چې کوم دي دا حروف راشي دا یو مثال درته ذکر کړي دا ورته بدل شي ښا بیا به حمزه وستی پکې راشي څنګه داسي نحو اطهر و اثقل لك اطهر دا اصل کې دی تطهر نو په ځای د فی د باب تفاعل باندې طوار علی طوا نو دا تا به ورته په طوا بدل کړي نو چې بدل لیکو نو دا اوس متجانسین جمع شو ادغام به وکړي نو دا تا په اول کې واقع وا او تا ساکن کړه د ادغام د پاره نو تلفظ توسلی تلفظ به نه کیږي نو حمزه وستی به نو اطهر يطهر اطهارا دا د تطهر يتطهر تطهر داسې دی نو دا د بدل کخه حمزه وستی چې کوم دی نو پیراول او استاقل دا باب تفاعل مثال په دې د فی د باب تفاعل راغلی تثاقل يتثاقل تثاقلا تثاقلا چې بدل لیک تثاقل نو تی د پسا نو ادغام دیو کې ادغام چې لوګ تلفظ نه کی حمزه بر استاقل استاقل خبر باندې پوښوي قران شریف کې دا څه راغلی دی ښا استاقلتم الى الارض چې کله تاسو ته ویل شي چې دا الله په لار کې لاړ شي نو څه چل کوي استاقلتم تاسو چې کوم دې درانه شي اسمت ته خبره پوه شوي درانه شي زمکه ته د تبلیغان چې کله بیان وکړي کنه او بیا مطالبه شروع کی چې الکه کال لاړ شي او شپږو میاشت د خدای په لار کې لاړ شي شپږو وو میاشت ده او څلورو میاشتو د خدای په لار کې لاړ شي راځي 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 خبره سکه روزه تلاش نو چې دا ابتدا نه شروع کړي نو خلق سرونه ښکته کړي اتقلتم الى الارض استقلتم الى الارض خبره پوه شوي او دا خو راغلی دا خلکو د پاره
چې کوم جهاد کې چې کوم دیانو سستی کړې وه منافقانو مبارک راغلی ښه استاقلتم الى الارض نو استاقلت نه جوړ شو تفاقل نه جوړ شو استاقل حمزه وصلی پکې رااله ښه بعض عالمان لګېدلي دي دا منشعب نوم یو کتاب دی هغه وایي چې دا التوهر او استاقل یعنی افاعل او افاعل دا چې کوم دی د حمزه وصلی د بابونو نه دي در حقیقت دا د حمزه وصلی د بابونو نه دي دا باب تفاعل او تفاعل دی دا حمزه پکې ټیک ته وصلی خو دا او ابتداء د حمزه وصلی د باب افتعال په شان دي یا د باب استفعال په شان یا د باب انفعال په شان یا د باب افعال په شان دغه په شان حمزه وصلی پکې نه دا ول نه پکې نه ولا مجبورین نه پکې تاراو چې ته نه کلارې دي العلم نقطه كسرها الجاهلون علم په آسان دی کې خلکو مګو بلا کسی ته نه راوخلي پوه شو مطلب باندې ښه و ادغام لام ال داخلول مدغم کول د لام د ال الف لام یادی الف لام در حروف مذکوره په حروف مذکوره کې و در تا و نون ورا او پتی نون ورا کې واجب است واجب دی دا حروف را واخله الدال الزا الراء السين الشين دا حروف د الف لام د لام پاږي کې مدغم کیږي په خبره باندې پوه شئ او دا ادغام واجب دی ولام ساکن دا سلام چې هغه د تعریف د پاره نه درا پرا کې لازم دا لازم دی بل رانا بر دا ویل شيخه و در بواقي جائز او په نورو کې چې کوم نه جائز دی کلام ساکن راغی د الف لام علاوه رستو ته تا راغلی و نو دا ادغام پکې واجب نه البته کې نو جائز دی و نون ساکن در حروف لم يروي واجب و متحرک جائز او نون ساکن په حروف د لم يروي کې لم يروي نه مراد چې کوم دا حروف دي چې په لم يروي کې راغلي دي دا سپیسو حروف دي لکه 15 حروف دي ښه لام میم یری او واو دي کې نون ساکن دا د دې ادغام واجب دی لکه من لدن نو من لدن وایا من ماء من ماء وایا من يوم مثال پتاور یار علی من يوم من ربه من والد من نون ساکنه دا په دې حروف د لم يروي کې دا واجب دي و متحرک او که متحرک نو بیا جائز دي بیا واجب چې کوم دی نو نه دي ښه لکه من الذين دا نون دلته متحرک دی نو من الذين اعلان کې به نه مدغم کې من الذين بنوي من الذين به وي ښه څونه وخت دا په څه ویل غواړي بیا دغه ته به ورونه رسو خاجی صحیح است بسم الله فصل صحیح است جمع دو یا سه ساکن در وقف دا آسان دغه دي ښه صحیح دی جمع د دوو یا د دریو ساکنو په وقف کې نحو دواب د دې وقف نه مخکې دوه ساکن اول مدو ثانی مدغمو دا دیتا التقاء الساكنين على حده وي او دا جائز التقاء الساكنين على حده وتوي دا جائز ده خو چې کله په وقف کوو درې ساکنه جمع شو دا جائز دا په حالت د وقف کې اسنه په بل مقام کې بنئ جائز و دو ساکن او جائز صحیح دي جمع د دوو ساکنو در نحو میم عین قاف مطلقا په حالت د وقف کې که په حالت د وصل کې لکه ته حروف تهجوي الف با تا ثا میم لام نون هنا میم لام نون دغه چې کوم دی التقاء د ساکنانو دا کنه ده دا د وجه د مجبورۍ نه ده
کته وصل کې پرله پسې وي او کته بیل بل میم بیا لام منځ کې پکې وقف او کې صاحب کې والی بیا دا دواړه جایز دي خاجي دا د جواز مقامات ته تخي و در کلمه کې ساکن اولش مده یا یا تصغیر است په یو کلمه کې چې اول ساکن مده وي یا یې د تصغیر وي و دوم مدغم او دیم مدغم وي چون خاصه و خويصه و در الحسن و اضربان و در لها الله و ایلا و در کلمه په یو کلمه کې جایز دي التقاء د دوو ساکنو اجتماع د دوو ساکنو هغه څنګه کې ساکن اول مده اول ساکن مده وي الف وي ما قبل ته فتحه وي واو وي ساکن ما قبل ته ضمه وي ی وي ساکن ما قبل ته کسره وي دې ته مده وي یا تصغیر یا چې کوم دینو ی د تصغیر وي او داغې نرستو حرف راغلی مدغم و دوم مدغم او دویم مدغم وي یعنی اول ساکن مده یا ی د تصغیر وي دویم ساکن مدغم وي تو خاصه لکه مثال ذکر کی خاصه کې فکر وکړه اول ساکن مده دی الف دی او دویم ساکن مدغم دی صاد په صاد کې مدغم شوی خاص اصل کې دی خاصه دا اول صاد په دویم کې مدغم شنو خاصه تون دی پکې وي دا جایز دی دیتا التقاء ساکنین علی حده وي و خويصه دا د خاصتون تصغیر دی دا خې مضموم کړه او دا الف دی په واو بدل کړ رسو دی د تصغیر راوړه نو خويصه دا یې د تصغیر په تخفیف کې پشان د مده ده په خبره پوه حرف لین خوده کنه حرف لین خبره باندې پوه چې حرف علت ته ساکن ما قبل ته مفتوح دی نو حرف لین دی نرمي پکې شته و در الحسن اصل کې الحسن دی الحسن نو دې کې یا ته ولګې د دویم حمزه دی په الف باندې بدل کړ په دې وجه باندې چې د خبر او د انشاء د استفهام او د عدم استفهام فرق راشي نو الحسن په الحسن کدی کې د دوه حمزو کې یو حذف نو الحسن هم په خبر کې شي هم په انشاء کې شي التباس راشي دا دویمه حمزه به په الف باندې بدل کې و اضربان التقاء ساکنین اول ساکن مده دی دویم نون دی مدغم هغه نون چې کوم دی نون تاکید ثقيله دی دې ته التقاء ساکنین علی حده دی علماء ویل دا او کوفیان ته وایي دا التقاء ساکنین علی حده نه ده التقاء ساکنین علی حده نه ده دا علی غیر حده ده خو د وجه د ضرورت نه چې کوم دی دا راغلی ده په مسله باندې پوه شئ بیا به التباس د تسنیه د مفرد سره راشي مراحه کې بدل راشي ان شاء الله وذر لا ها الله اصل کې ده لا ها والله یا قسم نه ده لا ها الله د دې الله دا حمزه لرکړي دا او د ها الف په خپل حال پرې خوځلې ده حالانکه کلمتين دي التقاء ساکنین دا د پار امتداد د صوت دا ها د تنبیه د پاره ها د خبرداري د پاره نو ځکه چې کوم دی الله ویل لا ها الله په دې وجه باندې ویل ورنه دا التقاء ساکنین علی غیر حده ده ځکه هغه خدا ده چې اول ساکن مدوي او دویم ساکن مدغم په کلمه واحده کې په کلمه دا خو دوه کلمې دي لا ها ځان له کلمه ده او الله ځان له چې کوم دی نو کلمه ده و الا دا ای والله دی دا وو دا حذف شوی دی د ای دا یا دا دقه سي خپل حالت پاتې شوی د پاره د امتداد د صوت ای الله ویل کی اصل کې ای والله او بعض علما په ای الله او بیا هغه دلته دې ځکه هغه مناسبت نه خوري دلته مناسبت خدا خوري چې دوه ساکن راشي اول مدوي وثاني مدغم وي خبره باندې پوه شئ وحذف الف ويا وفتحه انيز رواست فتحه د الف او د یا او دارنګ دا حذف د الف او د یا
دا الف په لا حال لا کې لا حل لا هي سوې لا حل لا انتظار د صوت نه کې فإلا کې الا هي یا حذف کې او دارنګي فتحیم جائز دا لکه ای الله ما تاسوي دام جائز ده وحلقتال بطوان شاذ په دوو کلمو کې چې راغلي او اول مدوي خصانی مدغم نه او په دې کې چا التقاء د ساکنان راوستي نو دا خلاف القياس حلقتال بطوان نو اول خو مده دی کنه دویم ساکن دا البطوان لام دی کنه اخو مده نه دی مدغم نه دی کنه دا التقاء د ساکن او بیا په کلمتینو کې په کلمه واحده کې هم ندي دا خلاف القياس چا مستعمل کړي دي ښا دا حلقتال بطوان د سختي د حالات چې راشي کنه او هر څه سخت او مشکلات او پریشانی جوړی شي نو په دغه وخت کې چې کوم دی حلقتال بطوان خلق وای اصل کې دا حلقه چې کوم دی د دې دروازې دی پټ دی یو طرف ته چې کوم دی ویلې کیږي او حلقه دی اوخ د پاسه چې کوم دی یو د کونټي غوندې لرګي کړي خیال کړه نو دغه لرګي چې دا اوخ ډیر اوږي شي او د خېټه تشي د دې دواړو لرګو د سرونه یو بل ته ورنږدې شي خېټه تشي شو کنه هغه لرګي ورنږدې شي دا د سختۍ نه د قحط نه او د مشکلاتو نه د پریشانۍ نه د ګرانۍ د دې نه چې کم دینو عبارت په خبره باندې پوه شي ورته چې نه ملاويږي او ملاويږي خلک جګړې کوي او یا په یو بل مړ کوي یا په یو بل مړ کوي ځکه د ډېرو پاکو خلکو حکومت دی کنه خبره پوه شي د دې حکومت چې وینو دې کې دا شریخه کله چې مسلم لیګانو حکومتي کنه نو پای کې به وړه تا نه ملاوي که ملاوي کې پورا به ملاوي او سات په سات به درته ګرانۍ هغه په وبخ هغه په وبخ خبره پوه شو هغه سړی وي مړ کېده کفن کشو چې مړ کېده نو بدنام مړ شوم زوی وته بابا خفه کېږم په خلکو باندې وبخم په خلکو باندې وبخم نو هغه خو مړ شي خلکو وي خدای پاک فضل وکړو د دې حرامي نه خلاص شو په خوا خو لګوه سختي وه نو هغه به کفنونه د خلکو نه وکړل نو دا زوی چې شروع وکړه نو کفن به هم پرې وکړه او موږی به هم پکې ټاکو نو چې خلکو به سارو کتل مړی خو به دغسې پروت و نو یو هغه پلار دی خدای وبخي هغه پلار دی خدای وبخي هغه خو یې دا بېعزتي نه کوله که نه صرف کفن به دی دا حرامي خو چې کوم دی پکې موږی هم ته تاسو فکر قراره خبره سمې خبرې کوي موږ په جومات کې کنځل کوي نو څوک مخره در باندې واچوم تاسو خیال ته راغله دا هغه شی دی دې پسې موږی ورټکو مسلم لیګانو به څه وکړو موږی پسې ورټکو په خبره باندې پوه شوې نو هغه پرې وبخ وې دونه ګراني خو په هغه زمانه کې نه و هغه حرامي چې مطلب باندې پوه شوې دا د مونږ کار دی ښه نو په سن 68 کې کله څو کاله وشو 40 کاله یو شو او 32 کاله لا شو 65 سال خبره پوه شو تقریبا په سن 68 کې مونږ واړو نو په د ایوب خان حکومتو ایوب خان د دې ملک یو صدر تیر شوی فوجي فیلډ مارشل محمد ایوب خان نو هغه په وخت کې چینی ګرانه شوه چینی څومره ګرانه شوه پاوکم په 2 روپۍ سیر ونو په 2 روپۍ سیر شو نور څیزونه نه ګران شي یو چینی نو دا ټول خلکو احتجاج وکړه ووتل سکولونه کالجونه عوام او چینی چور او چینی چور او چینی چور او چینی چور بس هغه چې کوم دی نو کټون غوښته وې دغه دې زه دننه لاړم ملک سنبالوي نو حضرت معتمن صاحب رحمه الله نور الله مرقده د جمعې ورځ و او باید تقریر یې کوو په دلته دا کوم جومات چې اوس دی اوس دا په دې حال کې نو دا د خټو کچا جومات و کمزور په دې کې مدرسه وه نو تقریر یې کوو د جمعې
وی نن خو تاسو په ایوب خان پسې راوتلي یو چغې چوغالې مو جوړې کړي چې دا د چینو غل دی خو یاد وساتئ یاد وساتئ متیم صاحب د ځوانۍ نه ولی الله خلکو خو نه پېژني متمم استاد دی متمم استاد خبره پوه شوې نو هغه یو خبره وکړه او دا ما ډېرې پیرې کړې ده هغې دا خبره وفرمایله چې یاد وساتئ نن خو تاسو په ده پسې راوتي یئ او دی چې کوم دی درکوئ لره به شي داسې خاص خبره نه ده خو وی د ده نه چې وروستو راشي نو هغه به د ده نه بدتر وي نو بیا به تاسو وایئ چې هغه ښه و وی د هغه نه چې وروستو راشي نو هغه به د هغې مخکې نه بدتر وي نو تاسو به وایئ هغه مخکینی ښه و وی هلم مجره څو پورې چې دا ملک بلکل ملیامیټ شوی نه دی په دې خوني انقلاب نه راغلی او د علما او حکومت پې نه راغلی نو دقسې به یو ځي بل به راځي تاسو به وایئ هغه مخکینی ښه و سړیه پېټرول خو پکې میلاوېدل اوړه خو پکې میلاوېدل دین خو پکې یو کې هم نشته که نه ولې دا مدده نه زه بخاري وایم څه چې دا ښه سړی شم زه د کټا شریف نه بخاري وایم زه د مرداري نه چې کوم دی ترمیزي وایم خبره باندې پوه شوې نو هغه زمونږ مولیان یې ځان سره بدنام بدنام یې کړ که بدنام یې نه کړ په ایمان وایي مولیان یې بدنام کړ که نه کړی بدنام یې کړ که ته وې او که ته نه وې مونږ خو برداشت کوو نه د مولیانو دا بدنامي زه خو سیاسي ملا نه یم خو هسې خولې نه مې خبرې باندې راشي تاسو خیال ته راغله دا لانجه جوړه ده نو هغه مخکینی حقه خبره ده حقه خبره ده که دا لاړه ورپسې د بل چا حکومت راغی بیا به چې خدای دغه ښه خدای هغې هر څه چې وش نه وي بورې خو په قطار کې میلاوېدي اوس د سره میلاوېږي ده که نه شنې بورې په قطار کې میلاوېدي اوس د سره میلاوېږي نه خبره پوه شوې نو دا شی روان دی دغسې ښه څو پورې چې خوني انقلاب نه دی راغلی د افغانستان په شانتې یو 40 کاله چې کوم دی دا کرش ورکړي که نه چې دا امیان مولیان ټول پکې معده کړي که نه څونه لوی لوی خلک هلته کې لاړل د خاورو لاندې شو تاسو دشت کربلا نه ده لیدلې دشت لیلا دشت لیلا که مو ولیدلو نو حیران به پاتې شي چې یا الله په زرګونو باندې علما طلبا په دشت لیلا کې چې کوم دي شهیدان پراته دي دشت دی لویه دشت دی نه کوم ځای پورې په میلیونو میلیونو باندې دشت په زرګونو باندې که لکونو ته ورسېدلي دومره خلک شهیدان شوی دی ملک کوم یانو قرباني ملک له قرباني ورکړي موږ یې څه کوو زه حلقه طالبتوان شنې بورې نه میلاویږي حلقه طالبتوان دا مطلب شنې بورې د وړو دا نه میلاویږي ښه و در غیر صور مذکوره ساکن اول گرمداس دغه خو تا ته جواز صورتونه ذکر کړي اوس درته ذکر کړي در غیر صور مذکوره بغیر د صورت مذکورهونه ساکن اول اگر مداست اول ساکن که چرتدا مدو یا نون خفیفه یا نون خفیفه بیوف گنن دا بساقتیگی و اگر نه او که چرت مدنو نو حرکت دهن حرکت بورکه چاله ای اول را اول لبا حرکت ورکه چه مدی مثال دا ذکر کا لکه قل دا تقول نه جوړ دی د چا نه جوړ دی تقول نه ته حرف مضارعات بلر کی نو چې تی حرف مضارعات ته لرکل لکه نه حمزه وستی و پیرا وړي نو ثبت جوړ شي لاله اقول نو واو به حذف کې التقاء ساکنه وراله کنه نو اقول بشي حمزه به قل بشي خل کراله دلته کې چې کوم ده واو او لام التقاء ساکنه وراله نو واو مدو کما دنو ادي حذف کنو قلت نه جوړ شخه یا نون خفیفه لا توهینن لا توهینن دا نن دا رستو نون چې کوم دی دا نون تاکیدی خفیفه دی لا توهینن الفقیره لا توهینن الفقیره فقیر تا د فقیر اهانت مکه و اهانه یهین و اهانتن لا توهینن الفقیره دلته کې دا یو نون حذف شو لا توهین الفقیر لا توهین الفقیر وایخه و اگر نه حرکت دهن او کنونو حرکت بورکه او ای اول ته حرکت نحو لم اباله لم اباله اصل کې ده چې کله لم په داخل شو لم اوبال شو څه شو لم اوبال
چې کله لم اوبل شو نو لانجه جوړه شوله. اوس چې په دې وقف کو نو ها د سکتې دراوړه نو د اول به حرکت ورکې نو لم اوبله بشي. و دومره دویم ته به حرکت ورکې در نطلقي په مثل دا انطلق دی په اصل کې د انطلق ينطلق انطلاق نه دا د امر صيغه ده. انطلق نو چې انطلق شو نو ته ولګېدې په طلیق کې کتف وزن جوړ شو نو د لام کلمه چې کسره و دې له به حرکت ورکې نو انطلق بشي. ولم یلد ولم یلده لم یلد دی په اصل کې لم یلد هې د سکتې درانه نو لم یلد اوس به څنګه وي نشي وي. دویم له به حرکت ورکې لم یلده به پکې وي ځکه که یلد کې دی لام له دې باندې حرکت راوړي خو دا فاعل وزن ته جوړېږي. فاعل وزن په کلام د عربو کې ممتنع دی. ورد ولم يرد او رد لم يرد دا رد د امر صيغه ده نو دې کې چې کله د لسانی د متحرک ساکن کو نو دوه ساکنه جمع شي. دویم له حرکت ورکې نو رد او پکې وي یا پکې رد دی وي یا پکې رد وي. لم يرد کې لم جازمه ده دویم دال باندې جزم راغی نو یا په فتحه وي لم يرد تقریب د پاره یا په کسره وي لم يرد یا به لم يرد د دې را د مناسبت په بنیاد کسره دری باب سره کسره په دې باب کې اصل له په متحرک کولو د ساکن کې والاصل فيه الكسر الته درته عبارت په ما شافعیت دقه شوی دی. والاصل فيه الكسر اصل چې کوم دی نو په دې متحرک کولو د ساکن کې کسره ده. فإن خولف فلعارض کچرتی عدول داغې نه وکړي خلاف وکړي د کسرې په ځای فتحه راوسته ضمه راوسته فلعارض نو دا به د وجې د عارض نه وي. په دې خبره باندې پوه شي. او دلته ته څه وایي کسره د ریبا بس یو شی دی خو دا په فارسي کې دی هغه په عربي کې دي او بل کتاب کې دی ساکن اذا حرک بالکسر. عدول اذان نبود عدول بددي کسرې نه کېږي مگر برای وجهه مگر پس وجه باندې څه دلیل باندې څه عارض باندې کا خجی چنانچه وجوب ضمه لکه وجوب د ضمې شو اینه دا د کسرین عدول شو. در موز په موز کې د ولی لکه په دې موز کې په دې دال باندې ضمه راولي د شوی موزول یوم اصل کې موزل یوم په کار دی کړه وی د دې میم د اتباع د وجه لاتباع المیم د وجه د اتباع د میم نه نو موضوع یوم پکې وای خاجي و میم جمع او دارنګ لکه سما وجود د زمیشه په میم د جمع کې لکه انتم الفقراء انتم باندې سوي انتم الفقراء د مخکې ته د مناسبت په بنیاد باندې ښه نه درمانین دی علیهم و بهما فعليهم وبهم کې باندې کې ښه ځکه دا دغه چې کوم دی دا میم د جمع دی خداها مکسوری نرستو واقع دی او بهم په دې کې د ها مکسوری نرستو واقع دی. و اختیار ضمه او غورواله د ضمیر در واو ضمیر په واو د ضمیر کې و جمع او په واو د جمع کې یو واو د ضمیری دا هغه واو د ضمیر هم د جمع خو په فعل کې ضمیر په فعل کې او واو د جمع په چا کې لکه د اسم کې د جمع نحو اخشوا الله دا اول مثال چې کوم دی نو هغه د واو د ضمیر دی. اخشوا الله دا خبره تا ویلې وه چې واو ضمیر راشي او د دنه ما قبل د جنس حرکت وي نو دا و به حذف کېږي اکتفا په ضمیر د ما قبل باندې کېږي که ما قبل کې نه د جنس حرکت نو مخالفو نو بیا به دې واو له ضمه ورکولی کېږي او که دا ضمیر کسره یا وه نو دې یا له به کسره ورکولی کېږي لکه افشی الله و مصطفى الله دا مثال د واو د جمع دی چې په اسم کې راغلي مصطفى الله مصطفى دی دا مصطفون دی جمع څه ده مصطفون نو هغه نون په اضافت باندې وغورځېده نو دې واو له دې ضمه ورکړه مصطفى الله. و جوازش او جواز د ضمیر درجایي کې په هغه ځای کې چې بعد ساکن دوم ضمه اصل چې پس د دویم ساکن نه ضمه اصلي وي در کلمه او په دغه یوه کلمه کې نحو قالت اخرج لکه قالت اخرج قالت
اخرج قالت اخرج په قالت کې چې کوم دی نو تی ساکن ده په اخرج کې خا ساکن ده نو د قالت دی دغه له چې کوم دی د تیله ضمه ورکول دا غوره دي کسره ورکول جایز دي ځکه د دې دویم ساکن نرستو په دقه کلمه کې ورپسې حرف هغه مضموم راغی د هغې د مناسبت په بنا باندې قال تخرج ویلی شي قال تخرج او که په اصل باندې عمل کوي نو قال تخرج به وي څه به وي قال تخرج به وي ښه وقال تغزي او لکه قال تغزي شي دا اغزوي دی ښه اصل کې څه دی اغزوي د دویم ساکن نرستو په ځا باندې حرکت د ضمې دی نو په دې قالت کې په دې تی باندې ضمه ویل دا جایز دي قال تغزو زی قال تغزي دواړه ویلی شي نه قال ترمو باندې وی ولې هلکه ځکه چې د دې دویم ساکن نه رستو چې راده یو خو د قالت تا ده که دویم ساکن راده دې کې رستو چې کوم دی په دې میم ضمه ده نه ده په میم نه ده دی باندې میم باندې اصل کې کسره وه دا خو علمیو اصل سو دا ضمه ورته د بل نه را نقل شوې ده هلته د ویلیو چې ضمه اصل است چې اصلي ضمه وي کومه ضمه وي اصلي چې کوم دی نو ضمه راغلي ښه و بعد ساکن دوم پس د دویم ساکن نه ضمه اصل ضمه وي اصل در کلمه په دقه کلمه کې خبره پوه شي دلته ضمه اصلي نه ده ښه نو قال ترمو به وي و ان امرؤ حرکت د دې او دغه چې کوم دی نو درا دا تابع دی د واو ان امرؤ او بل په کلمتینو کې دي ان ځان لري امرؤ ځان لري و ان الحكم دام په کلمتینو کې دي ان کې نون ساکن دی الحكم کې لام ساکن دی او د لام ساکن نرستو ح باندې ضمه او ال ځان له کلمه ده او حکم ځان له کلمه ده اگر آیتا ته ویلو چې په یو کلمه کې دا دویم ساکن او ورپسې حرف باندې ضمه راغلي دا حکم باندې جاری کیږي ووجوب فتحه او بل وجوب د فتحې دی درنون من قانون د من کې بالا می تعریف سره د لام تعریف نه اګه من چې په لا د سټکی باندې داخل شي چې فارغ کې الف لام راغلي معرف باللام موږ څه وایو معرف باللام نو د نون له فتحه ورکول دا واجب دي ولی لکثرت الاستعمال د وجه د کثرت استعمال د من استعمال د معرف باللام سره دا کثیر دی ښه من الرجل بوي من الرجل بنوي من الرجل خاجي ودر نحو ردها او دارنګ وجوب د فتحې په مثل د ردها کې رد د امر غصيغه وا په دې کې تاسو ویل درې طریقې جایز دي د ادغام نه علاوه رد درې ورته کا اردو شي دغه جایز لور طریقې خو چې ها ضمیر وسره رستو راغی نو دا د څه شوا چې د الف نمخ کې دال واقع شي نو الف په خپل ما قبل باندې فتحه غواړي تاسو ما بل ځکه دا ها دا انتهایی خفي حرف دی داسې طریقې سره ادا کیږي چې څوک پې نه پوهېږي دا په منزله داسې ده لکه دا چې نه وي نو ردها به وي وضمه او لکه وجوب د ضمې چې در نحو رده په مثل د رده کې رستو هو ضمیر ورسره دی ها نه دی نو د دې هو ضمیر د وجې نه چې کوم دی په دې دال باندې ضمه واجبه ده و اختیار فتحه او اختیار غوروالې د فتحې دی در الف لام میم الله الف لام میم الله دا ولې هلکه په دې لام دا میم باندې فتحه وي د پاره د تفخیم د لفظ د الله مفخم ویل پکار دي خیال کې رااله څنګه چې د الله ذات کې عظمت دی نو په دې نوم کې عظمت راوستل پکار دی هغه کېږي په تفخیم باندې خیال کې رااله الف لام میم الله وجواز فتحه و ضمه او جواز د فتحې او د ضمې دی در نحو رد ولم يرد واضح دی ویلي دي که نه چون ساکن دوم متحرک شود هر کله چې دویم ساکن متحرک شي دا بل قاعده هر کله چې دویم ساکن متحرک شي با اتصال ضمیر فاعل په اتصال د ضمیر د فاعل باندې ونون تاکید او په نون تاکید باندې با کلمه باقي کلمې پورې کې اذا ساکن اول افتاده است چې دا غین اول ساکن غرزیدلی باس آیت اب واپس راځي نحو قولا لك قولا شه اول واپس لاړ شه مفرد تقول د تقول نه جوړ دی تی حرف مضارعات تلر ک
چې ته حرف مضارعت ته لرک نو اخر کې به وقف وکړي نو قول بشي واو لام به ساکن نو واو به حذف کې نو قول بشي. اوس چې د دې سره رستو ضمیر راغی الف ضمیر راغی په خبر به اتصال ضمیر فاعل په اتصال د ضمیر د فاعل باندې نون او یا د نون تاکید باندې نو دغه محذوب به واپس راشي نو قل نبقولا جوړ شي. دا یو قول دی د علماو. دویم قول دا دی د جمهور علماو چې دا قولا د تثنیه صيغه جوړه شوې د تثنیه نه د کومې تثنیه د مضارع تثنیه جوړه شوې نه تقولان نو چې ته دې حل کړه نو اخر کې د وقف وکړه د وقف په وجبانه نون عربي ده نو قولا شنو قولا خبر او قولن البته دې کې خبر شته چې نون تاکید ثقيله راغی نو نون تاکید ثقيله چې د مفرد د صيغه سره متصل شي نو د خپل دا کل جز د کلمې وګرځيږي نو خپل ما قبل باندې فتحه غواړي دا فتحه لازمي ده لکه څنګه چې په قولا کې د الف نمخ کې فتحه لازمي ده دا فتحه چې کوم ده لازمي ده په حکم د اصلي ده نو هغه وو به واپس راځي تا د التقاط ساکنانو په وجه حذف کړو قولا نبوي نرمتا پرمتا کې به دا طریقه نه جاری کیږي ولا لکه ځکه دلته اتصال د ضمیر دا په هغه کلمه پورې نه ده چې دا غینه چې کوم ده نو ساکن حذف شوی ده رمتا د دې اتصال د تی سره دی د الف اتصال د چا سره دی د تی سره دی او دا تی چې کوم دی دا علامه د تانیث د جز د فعل دی رمایت یہ متحرک ما قبل مفتوح په الف بدل شي الف او تی التقاء ساکن رامت نه جوړ شي دا تی ساکن وضعی ده ځکه دا تی څه شی ده لکه تی تانیثي فعلی ده شابه نه تی تانیثي فعلی ده او هغه ساکن وضعی هغه نه خیر جوړ شو خو پر رمایتا کې یې متحرک ما قبل مفتوح فالف بدل شو نو اوس خو الف او ت التقاء ساکنین نشته کړه وینا نه نشته خوشته په دې لحاظ باندې چې په لفظ کې نشته خو په حقیقت کې په تقدیر کې چې کوم نه موجود ده لہذا دا الف به حذف کیږي رمتا او پکې ویل کیږي وقل الحق دلته کې بم نه کیږي محذوب به نه واپس کیږي ځکه به نه واپس کیږي چې په دې لام باندې دا حرکت د کسرې راتلل دا عارضي دي درج په وجه باندې راغلي که دا درج نه وي نو دا قل بقل ویل کېده وفي الاحمر دا اصل کې فی الاحمر فی دل بل ټکی وای فی الاحمر نو د دې احمر د طرف نه را شروع احمر دا احمر د حمزه حرکت د لام ته نقل کړ حمزه دی حذف کړه نو فی الاحمر شو فی الاحمر شو خبره باندې پوه شئ نو چې فی الاحمر شو نو ته ولګي د فی دا فی چې خلق د رستو کلمې سره متصل کوي نو د فی یا حذف کوي کنه حذف کوي او دا حمزه چې کوم اوس تېلی په الاحمر کې دا د الف لام حمزه ده دا حمزه ده دا نو فعل احمر شو څه دی جوړ شو فعل احمر دی نه جوړ شو ومن الاحمر من الاحمر دا کوم دقه طریقه وشو نون د فتحه ورکله نو په فی کې دی یا حذف کړي ودلته یا نشته من الاحمر اکثر من فی الاحمر دا فی الاحمر او من الاحمر دا اکثر فی الاستعمال دی د من د چانه د دینه فی الاحمر ومن الاحمر چې په فی الاحمر کې فی الاحمر وې دام شته مستعمل دی او په من الاحمر کې من الاحمری وې دام دی خدا فی الاحمر او من الاحمر دا چې کوم دی کثیر دی په استعمال کې بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وقنا عذاب